سلامونه ملګرو د پی ایس ایل ټیم مالکانو اخر د پاکستان کرکټ بورډ نه او د پی ایس ایل منیجمنت نه غټه ګیله کړې ده چې تاسو نه د پی ایس ایل وستر وده خرابېږي د دې پی ایس ایل د پاره غټ څه وکړي ځکه زمونږ د لسم کال له تقریبا پی ایس ایل چې شروع شوی دی نو دوی پکې انویسټمنټ کوي خو موږ ته څه غټه فایده نه راځي ټول لومبه د ملتان سلطان چې کم مالک ته علي ترین غدا سټیټمنټ د پی ایس ایل حواله سره جاری کړو اوس ورپسې دوه نورو کسانو یعنی د کوټه ګلیډیټر مالک ندیم عمر او د لاهور قلندر مالک سمیر رانا هم داسې قسم سټیټمنټ جاری کړی دي چې در سره په دې ویډیو کې شریکوم تاسو ور سره اګری کېږئ کنه اګری کېږئ تاسو به کمنټ لازمی کوئ ندیم عمر څه ویلي دي او ور سره رانا سمیر رانا څه ویلي دي د لاهور قلندر مالک هغه در سره شریکوم خو هغه نه مخکې علي ترین چې ویلي و در سره په دې ویډیو کې لګ ډېر ډیسکس کوم ملتان سلطان علي ترین ویلو چې ما دومره پیسې لګولې چې دومره پیسې د پی ایس ایل یو ټیم هم نه لګولې چې څومره پیسې ز په ملتان سلطان باندې لګوم څومره انویسټمنټ ز د پی ایس ایل لپاره کوم او دا هر څه صرف دې لپاره کوم چې پی ایس ایل د دنیا یو غټ لیګ جوړ شي پی ایس ایل یو غټ لیګ جوړ یو برانډ جوړ شي خو بل طرف ته زموږ چې کم منیجمنت ته نو هغه دا سوچ نه لري هغه غټ سوچ نه کوي موږ ته هر کال وای نقصان ملاويږي دا د پی ایس ایل د ټیمانو مالکان وای چې موږ ته هر کال نقصان ملاويږي علي ترین هم ویلي دي ندیم عمر هم ویلي دي سمیر رانا هم ویلي دي جاوید افریدی شو یا نور مالکان شو دای لا فعل سټیټمنټ نه دراغله حق وټ ګلیډیټر مالک ندیم عمر څه ویلي دي ندیم عمر ویلي دي چې غیر ملکی کلاړیان به کله پی ایس ایل سٹارټ کړه پاکستان ته پی ایس ایل د لپاره نو به ویل چې مونږ کوالټي کرکټ د لپاره پاکستان سپر لیګ ته راځو پی ایس ایل ته مونږ کوالټي کرکټ د لپاره راځو چونکه د کې پیسې کم ده خو مونږ صرف کوالټي کرکټ د لپاره پاکستان سپر لیګ انجوای کوو او کچره مونږ صرف مزه چرچ یا سیر سپاټي کوو نو دا غیر لپاره وای مونږ نور ملکونو چې کم لیګونه دی هغه ته ځو پاکستان ته صرف مونږ خپل کرکټ امپروف کولو د لپاره او کوالټي کرکټ کتلو د لپاره راځو خو دا افسوس خبره ده چې غیر ملکی کلاډیانو په پی ایس ایل کې انټرست کم شوی دی وجه څه ده وجه عمدغه دا چې د منیجمنت چې کم دی صحیح طریقې سره نه کیږي اوماغه چې د فرست ایډیشن په کومه طریقه روان هم دغه رنګ د لسم ایډیشن د دامو په هغه طریقه روان دي نه پکې څه چینجز کیږي نه پکې څه غټ صداسه اقدام کیږي تاسو کو ګورئ آی پی ایل کې هغه هر کال نوې رول راولي دا ګوره امپیکټ کلاډي لکه کرکټ کې 11 کلاډیان لوبه کوي خو آی پی ایل کې دا رول چې ته 12 کلاډي ځان سره لوبول شي هغه له امپیکټ کلاډي ویل شي خا اوس دا ځله پکې دا رولز راوېخ کړي چې کله بال زوړ شي کنه شله ورګې می کنه چې کله شلو اورو کې بارانو غوړ چې مونږ بال چینج کوو نو غي سکند بال شته شي خو نوې نه بم لګ جوړ وي فل نوې بال نه دا پر پکې دا رولز راوستره نو هر کال غي نوې رول رو باسي هر کال غي د پی ایس ایل د آی پی ایل دغه د لپاره امپروومنت د لپاره پی ایس ایل آی پی ایل برانډ جوړولو د لپاره ای نوې ایفورټس کوي خو بل طرف ته ندیم عمر وای چې دا په پاکستان کې نشته خو د لاهور قلندر مالک سمیر رانا ویلي دي سمیر رانا ویلي دي چې پی سی بی د پی ایس ایل قوانین کې داسې رولز اچولې دي چې د پاکستان کرکټ د لپاره سکول غواړي نو هغه ته سزا هم ملاوي دي شي د پی ایس ایل چې کم مالکان دي دوی د پاره داسې رول جوړ کړی دي چې دوی د پی سی بی چې کم رولز یې کې ګوت نه شي واله کوي کې رولز وایي په دای باندې پینلټي لګي مطلب دا د خبره مطلب دی او یک زیاته پیسې ګټل غواړي په پی ایس ایل کې نو بس وای دی نه بهتره دی چې ته خاموش کینا او بس سمو آیا بس چې سکیږي د کیږي ته خاموش وشه بس ته پیسې ګټي او کنه ته سوي نو بیا بستا باندې سزا هم لګې دی شي د سمیر رانا ویلي کوټه ګلیډیټر مالک خبره مې سره هم شریک کی د ملتان سلطان مالک خبره مې سره هم شریک کی اوس دی حواله سره تاسو سره د خپل قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک